اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع بعد موږ هغې رکوع چې حوالې سره څومره مسایل وي هغو باندې خبره کوو. دې رکوع کې تقریبا 19-20 مسایل دي. ډېرې خو تفصیلي موږ بیان کړلې، دوې درې ورځې مو په ولګولې. بهرحال مختصر مسایل چې کوم دي ادا دي. اول دی نه دا مسله راوځي چې د سمج او د ادراک د دې زوی زړه ده چې یو سړی پوهېږي یا د یوه شي احساس لري، هغه به د زړه د وجې لري. دې وجې نه الله رب العزت چې انبیاو منته وحي کړی دو، هغه وحي چې وه هغه به هغو په زړو منته رکوزوله چې زړه اصل شاید چې دی نه سړی پوهې او خولي او یوه شي احساس کولی شي. دویمه مسله دې نه دا راوځي چې الله رب العزت چې قرآن مجید دا وحی الهی دو، دا حضرت جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره نبی علیه السلام تر رسولې وه، یعنی هغې وحی وړې وه. دې وجې نه هغوی چې څومره دښمني وکړه د جبرائیل علیه السلام باره کې وي چې موږ په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړه وه، خو لیکن دې باندې دا وحی چې دو دا جبرائیل علیه السلام ارلی. حدیث میں بیان کړو چې حدیث کې چې یهودي علما چې دا روغلل نبی علیه السلام سره دا اګریمنټ وکړل چې موږ به تومنتي ایمان وروړو دي، تو خبره به ومنو. نو نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موږ څه سوالونه دي چې هغو جوابات ته موږ ته وکړل. 15 سوالونه پاته یې وکړله، نبی علیه السلام د هغو جوابات یې کړل. بیا اخري کې پاته یې وکړه چې تومنتي وحي کومه فرشته ارلی. نبی علیه السلام ته وایي چې جبرائیل علیه السلام هغوی ته چې شا د جبرائیل خو هغه فرشته دو چې موږ ابا او اجداد د پرای حرب و قتال، یعنی د جنگ او د سزا او د وعیدات دغه خبرې رډلې. نو که تو منته اسرافیل علیه السلام وحي رډله بیا به موږ په تو منته ایمان وروړو، لیکن جبرائیل علیه السلام رډي دې وجې نه موږ په تو نه وروړو. اسرافیل علیه السلام هغه خو موږ د پر ورېځې او هواګونې چلی مختلفې خبرې. بهرحال نو دې نه دا پاته ولګېدله چې وحي چې الله پاک رستولې دا جبرائیل علیه السلام په ذریعې سره رستولې. دریم دا چې قرآن مجید کې چې مقبل څومره سابقه کتابونه تیر شوي دي، قرآن دې هغې تصدیق کوي، قرآن دې هغې انکار نه کوي. بل دا چې د قرآن چې دا د ایمان والا خلکو د پر هدایت تو او خوشخبری دو. او دغه رنګې دینه دا مسله هروځي چې جبرائیل علیه السلام یا دغه رنګې نور فرشته که څوک د دوی دشمنی کوي دا کفر ده. څرنګه چې یهودیانو د جبرائیل علیه السلام دشمنی وکړه نو الله وایي چې دا کافرون دي. داسې کوي بلې فرشته هدی هغه سره دشمنی کوي نو بیا به هدی کافرون وي. بل دا چې و سړي سره علمي سرمایه دو، علم دا سره په دې باندې دا عمل نه کوي، د دې مطلب دا زدا لکه د کوم علم چې دا د سره دې ته د چټکړه ده، د علم په چټکړه ده، بالکل هغه طرف ته توجه نه کوي، یعنی علم بو منته بو عمل کوشش کوي. بل دا چې څومره شیطانی طاقتونه چې دي دا د انبیاو په دور کې هم متحرک وو، یعنی دا د نن سیستم نه ده چې دا نن څومره شیطانی قوت دی، فری میسنز کمپنی دی، هغو دا یو میشن ده چې وی دا مسلمان مذهب ولا چې کوم علما دي فهم و ادراک ولا خلک دي چې د خپل خلک چې دي دا د علماو دشمنی وکي او دا دینه بدزنه شي. نو هغه یو کمپنی د یهودیانو هغې چې څومره خرچا دو هغه یې دې دپاره دو چې نن په پاکستان کې هم، په هندوستان کې هم، په بنګلادیش کې هم چې څومره اسلامي ملکونه دي هغه دې منته خرچا کوي. داسې خلک تیری، داسې علماو په شکل کې خلک تیری چې هغو شکل د هغو هیئت ټول د علماو وي، خو لیکن هغو ته چې کوم تعلیم ارکړی وي هغه د علماو دښمنۍ دي پرې. نو دې نه دا مسله راوته چې څرنګه چې د انبیاو په دور کې هم د شیطاني قوتونه متحرک وو، نن به خامخا وي. بل دې نه دا مسله راوته چې سلیمان علیه السلام حکومت چې وه هغه د څومره چې شیطاني خلک وو یا څومره جنات وو، دغه خلکو به د جادو چې دا جادو سحر د دې سحرا به وخوستله
سليمان عليه السلام حکومت کې. بل دا چې جادو چې دا کافرانه عمل ده، سړی جادوګر ده دا کافرانه عمل ده، دا نه د پیچا چې دا وکړي د سړی انسان کافریږي. او بل دینه دا مسله پاته ولګي دا چې جادو چې دا مخفي اسباب چې دي د منته مبني ده، لہذا دا زده کېدل شي څرنګه چې عام زده کړه کېږي داسې جادو چې هم مخفي اسباب دي نو هغه اسباب چې دا اختیار کی به یو سړی زده کول شي. بل دینه دا مسله وروته چې هاروت او ماروت چې کومې دوی فرشتې وي الله پاک چې هغه راستولې وي هغه خلکو ته د جادو او د معجزې په منځ کې فرق ارشیال چې به دو کې جادو کې دا فرق تا او معجزې کې دا فرق تا. الله پاک دا دې ته رسول چې د خلکو ته پاته ولګي چې جادو خو په اسباب ومنته دا خو لیکن معجزات چې دو هغه د الله دین دا هغه اختیاري نه دو بلکې هغه غیر اختیاري دو. ادینه دا مسله هر وتا کيو سړه جادو دی وجز د کوي چې یاره ز شر او فساد چې دا په ختم کا به دا جایز دي، خو لیکن جادو کون چې دی دا جایز نه دی اسلام کې. بل مسله دینه دار وتا چې کله کله شاګرد چې وي هغه دی ایو استوز علم چې دا غلط استعمال کی، لکه فرشتو دا علم خو دی وجز د کول خلکو ته چې د جادو معجزې کې فرق وکي او هغه خلکو ته وکړل یفرقون بین المرء وزوجه د میه بیوی په درمیان کې افتراق او جدايي واستنه د پرا دا جادو استعمال کړل. او سره دینه دا مسله هم وځي چې يهود ته دا پاته وا چې د چې په کومې لارې روان دي دنیا پرستۍ منته روان دي دا د دې لپاره آخرت کې د محرومۍ سبب جوړیږي، یعنی دا بو د ته دا ذریعہ جوړیږي چې قیامت پرې بو د محروم وي د الله نعمتونو نه. دنیا پرستی خدای کوي او دنیا پرستی چې څوک حق کوي صرف يهود نه دا هغه کا مسلمان نه دا هغه کڅرنګ نه دا چې د دنیا پرستی وکړه او دنیا ته توجه وکړه نو د دنیا پرستی کول دا به آخرت کې دا محرومه کوي، د محرومه ذریعہ به دي جوړیږي. ابله مسله دینه دار وتلا چې یو عالم سره علم وي خو لیکن دا په خپل علم منته عمل نه کوي به دي ته جاهل ین چې دی دا جایز دي. چې عالم سره علم وي خو لیکن هغه علم نه دا علم نه عمل نه کوي، الله پاک یو صفت ارکړه دا هغه منه دا عمل نه کوي یعنی هغه نه انکار کوي او هیڅ عمل نه کوي نو بیا دیتا سړی جاهل هیل شي. او سره دینه دا مسله وروته چې کوم سړی چې قرآن حدیث پریږدي قرآن او حدیث نه لري شي قرآن او حدیث ته مخ وړي بیا بو ایدی د پر د گمراهی او د بيدینۍ دروازې چې دی دا به کلاو شي. او دینه سره دا هم مسله روزي چې د کوم ملک عین چې دا قرآن او حدیث منته مبنی نوی نو اگی ملک امن او انصاف چې د دې دا ضمانت او خستل دا ډیره مشکله ده چې کوم ملک عین دا قرآن او حدیث منته مبنی نوی نو دغه ملک انصاف یا امن چې د دې ضمانت ارکول دا ډیره مشکله ده. اوله مسله دا چې يهوديون چې څومره وو اغي ودې کولې خو لیکن ودې پوره کونه کې د مخلص نه وو، لہذا دیبو چې کومه معاهده وکړه نو هغه وخت مطابق ښه معاهده به وکړه لیکن چې وخت په تیر شوال به هغه وعده چې وا هغه به پرې شول. لکه الله پاک کوهی تور ودای مندر چکړه دی وی چې بس اوس موږ منو ولا پاک هغه ټیم په دې باندې تیر کړل ورستو دی بیا هم دی الله مخالفت وکړل. دا غرانګي چې نن څومره يهودي حکومتونه دي يهودي حکمرانون دي يهودي خلق دي نو هغه په ټایم مطابق ایوا معاهده وکي چې هغه ټایم پاس وکي بیا غانه بعد هغه خپل ودینه منکر وي. هدي وجنا قرآن ندا مسلار وزي چې کله یو سړی يهودي سره یو يهودي سره دا یو معاهده کوي یو وعده کوي نو هغه کې دا ډېر احتیاط کوي ویل چې هغه ټایم منته کوي به ورستو بیا هغه منته عمل نه کوي. بل دینه دا مسلار وزي چې کله چې حق وزي شي به دغه حق نه انکار کول دا ډېر کبیح جرم ده. که دو خلکو ته پاته ولګیدله
چې سليمان عليه السلام د حکمرانی چې دا د الله پاک دین ده ولیکن هر شای ته وزش ول خدای بیا څوي دی چې دا د شیطان په قوت او د جادو په سهاره سره غیدمره بچی کوله او بل دا چې د نفع او د نقصان مالک چې دا د الله رب العزت ده دی وجنه انسان ته پیچار دو چې د الله دربار کې رجوع وکي الله دربار ته ایرشي او لہذا څومره چې د جادو وغیرہ دا دینه دا احتیاط وکي دینه دا پرهیز وکي چې کدا جادو کوي ولیکن الله پاک هغه کې هغه اثر نه وي نو دې جادو به اثر نه کوي نو لہذا الله اثر پکې اچي چې الله اثر پکې اچي نو دینه چې دا دمره کفري عمل کوي کفر ته پوړي نو لہذا دا د الله پاک طرف ته رجوع کی او الله نه دوغړي الله پاک وو د دې مال شي الله پاک د بدو خبر او عمل کوي